د ګناه اراده دی پړه کې پیدا کیږي نو دا یادوه الم یعلم بان الله یرا الم یعلم بان الله یرا الله وی د ته پته نشته دی چې الله دی ویني دی بنده ته پته نشته چې بان الله یرا نو دا تصور کوه چې اوس ما الله ییني نه الم یعلم بان الله یرا آیا دی بنده ته پته نشته چې ما الله اینی نو چې دا تصور ستا پیدا شو چې کدا کار کوم نو ما الله اینی ما الله اینی ما الله اینی او د الله د ذات نه یره پکار ده چې الله د اخرت بیړی پار کی نو ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان د مؤمن شان دا دی چې دی به د الله نه یریږي قاتلوهم يعذبهم الله جنگ کوي د دوی سره عذاب باور کی دیتا الله بأیدیکم ستاسو پلاسونو سره مخ کې به د عذاب طریقه داوا چې یو قوم بډیره نافرمانی وکړله نو الله تبارک وتعالی به پاغي باندې د اسمان نس عذاب راوست چغه په پیراله توپان به پیراغه یره به پیراله زلزله به پیراله خود تورات د نازلیدو نه پس چې کله تورات نازل شو نو د اغي د نزول نه پس د قتال حکم راغی د جهاد او د جنگ حکم راغی نو په جهاد کې چې دا کافران قتلول شي نو د دې دا وجل چې دی دام د الله د طرف نه عذاب الهی دی دا په دې مسلط دی نو تاسو سره جنگ کوي نو يعذبهم الله عذاب باور کی دیتا الله بأیدیکم ستاسو پلاسونو سره یعنی الله بډیر شي مړ کی ويخزهم او رسواب کی دوی لرا وینصرکم علیهم فتح بدر کی الله تاسو ته علیهم تاسو لرا علیهم پدوی باندې با الله تاسو له فتح در کی ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی بکی الله سینی د قوم د مؤمنانو ستاسو امداد با الله کوي او الله به تاسو له غلبه در کوي او مؤمنانو سینی به الله یخی کی د شفا نه مراد دلته خوشحالی او یخواله د زړونو دی د دې د زړونو خو ډیر درمن شوي دي ډیر تکلیفونه ورته رسیدلی دي نو هغه دردمن شوي زړونه چې دي الله باغی ته شفا ورکي الله به یخ کی ویذهب غیظ قلوبهم او الله تبارک وتعالی به لري کی غصه هغه غصه چې د مؤمنانو په زړونو کې ده د دې په وجه چې کافرانو به ورته تکلیفونه رسول او دوی به قادر نو چې د هغې انتقام اخیستی وي نو ویذهب غیظ قلوبهم لری بکی الله غصه د زلونو د دوی ویتوب الله او مهربانی او رحمت بو کی الله په توفیق د ایمان سره علی من یشاء پاغه چا باندې چې او غواړي ډیرو لبه پکې الله د ایمان توفیق ورکی ډیر به پکې مؤمنانم شي د فتح مکه په موقع باندې ډیر لوی لوی کافرانو ایمان راوړو الله په رحم او مهرباني وکړه والله علیم حکیم الله تبارک وتعالی پوه دی او د حکمت خاوند دی ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو چې پرې بخودلې شي د کې مؤمنانو ته دا خبر ذکر کی چې امتحانونه به پتا سو راځي څومره چې یو بنده الله ته نږدې وي نو دومره په الله امتحانونه کوي نو د دې نه به په شا کېږئ نه دا د الله د طرف نه